ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی ما خبرې ترې به کوو په لالا باندې، یعنې په ممتاز قانوندان قانون پوهه لطیف افریدي صاحب باندې چې پرون خور ته وسپارلی شو دې دنیا نه لاړه. یقینا د هغه خدمات هغه وزیر اعظم پاکستان بلاول بټو، آفتاب احمد خان شیرپو، اسفندیار ولی خان، منظور پشتین، دغه شان سراج الحق، مولانا پل رحمان صاحب، سینیټر مشتاق احمد او داسې څومره پښتونفاله مشران دي هغوی په هغې باندې خبرې اترې وکړې. دغه شان مزدور کسان پاټۍ والا واریکهو مزدورانو چې هغوی په دې باندې ډېر زیات غمجني ښودلې ده او یقینا موږ پې خو هم خفه یو چې هغه د غریبو دپاره او د بېوسه بېڅوکه خلکو دپاره یو اواز و. څو وارې د سپریم کورټ های کورټ مشري ورته حواله شوې ده. ګرانو کتونکو یقینا موږ هم پې غمجن یو او د هغه خدماتو ته خیرات تقسیم پیش کوو او یقینا نن په سوشل میډیا باندې د هغه حوالې سره چې کوم پوسټونه کیږي او خلک پې کم خفه دي نو دا د هغه خدمات دي، د هغه پوهه ده. سیاست دپاره هم ډېرې قربانۍ وه د پښتون قام دپاره مو په یو خبره به کلک ولاړو. ګرانو کتونکو زه دا یو پوسټ تاسو سره شیر کوم، تاسو به وینئ چې دا لاس یې میلاو کړی دی عدنان کم چې ملزم و. خلکو ته موقع میلاو شوله، موږ دلته کې هر څه آرمي پسې راتړو چې به دې کې آرمي ده، دې کې آرمي ده، دې کې آرمي ده. لاس یې ورسره میلاو کړو نو څه چله شو. زه خپل ګرانو کتونکو ته وایم چې پیټریاټک یوت آف پاکستان دا د کلونو راسې په دې ملک کې کار کوي او زمونږ مشران دي دې وخت کې مجید خټک صاحب او نور داسې مشران دي. او زه د خیبر پښتونخوا د میډیا هیډ یم چې څومره میډیا ده نو په هغې باندې زه کار کوم او په هغې کې ما سره مختلف ټیم دی، سوشل اکټیویسټ را سره پکې او موږ کار کوو. په دغه سیلاب کې هم چې کوم دی نو الحمدلله موږ د ډېرو متاثرینو لپاره پری میډیکل کیمپ بندوبست کړو. خو په دې زه صرف دا خبره کوم چې یو پاکستان پیټریاټک یوت دا کم پیډ دی دا ډېر مخکې ختم شوی دی او د دې سره هېڅ قسمه کار نشته دی. دا بالکل د پولیس ناکامي ده او په هغې باندې ایس ایس پی اپریشن چې کوم د ایکشن اخیستی دی او کوم کسانو په وجه چې دغلته دننه وته نو هغه یې بېګا په کوارټر ګارډ کې اچولي او د هغوی خلاف کاروی روانه ده. زما د دې خبرو مقصد دا دی چې هغه خلکه چې آرمي یې د سترګو ازغې ده او چې کم کار کیږي نو بس هغه آرمي پسې تړي. زه به چا سره لاس نشم میلاولی، چا سره به ودرېدی نشم، زه چا سره کېناستم تصویر مې ورسره ویسته او سبا هغه څه داسې ناوړې پېښه وکړله نو ما پسې تړلی کېږي. ما دپاره یو سړی ښه دی، بس ښه دی، زه هغه کردار ګورم، زه ترې مطمئن یم، بل لپاره نه دی ښه. همدغه شانتې چې کوم دی آصف غفور سره چې کوم د کس لاس میلاو کړی دی نو په سوشل میډیا باندې دغه پوسټونه مخې ته راځي چې او دا خو د دغې خلکو پې لاس و نو به دوی چې کوم دی نو دننه بوت وي او دا دننه چې کوم دی نو ډز وکړو. نو یو خو د ده د پیټریاټک یوت آف پاکستان سره هېڅ تعلق نه او داسې ډېرې موږ هم داسې پروګرامونه لاړ شو، بریګیډیر پکې وي، کرنل پکې وي، میجر پکې وي، تصویر ورسره وباسو، لاس ورسره میلاو کړو او آرمي والا تصویر کې بالکل دغه نه کوي، بالکل د سره تصویر وباسي ځکه چې موږ پې فخر کوو یو زموږ د دې ملک د تحفظ او دفاع دپاره د خپل ځان او جان قربانۍ ورکوي. نو یو مې دا خبره کوله چې دا کس چې کوم دی دا د پیټریاټک یوت آف پاکستان سره تړی یم. تاسو هر څه چې کوم دی د آرمي پسې مه راتړئ او لطیف افریدي صاحب خدمات چې کوم دی د چا نه پټ پناه نه دي. نن په کار دا ده چې په دې باندې بحث وشي او د وکیلانو خو هم تلاشي اخلي چې یاره دننه وسله څنګه ځي. یو داسې خستي چې هغه وخت دا وخت د ده د ویشتو یا د مرګ په داسې انداز کې نو زوی په شو د عمر نه ورتېر و
نو په هغې باندې موږ ته ډېر زیات غمجني ده او ډېر زیات خفګان دی. خو په دې باندې ما خبرې کول غوښتل ځکه چې زموږ ذمواري ده، موږ ته یو عهده راواله کړې ده. دې وخت کې پیټریاټک یوت پاکستان په مختلفو شعبو کې د خلکو خدمت کوي، د آیس خلاف، د سود خلاف آواز پورته کوي. نو دې تنظیم سره د دې هلک هیڅ قسمه تعلق نو، هیڅ قسمه تړونی نو، او دا کم پیټ چې دغه کېږي نو په دې باندې بین لګېدلی دی او ډېر مخکې پې بین لګېدلی دی. په پاکستان کې دې وخت کې د دغه نوم کار نشته دی. د پاکستان پیټریاټک یوت چې کوم دی په دې بین دی. پیټریاټک یوت اف پاکستان دا تنظیم دې وخت کې په پاکستان کې کار کوي او زه به طورې میډیا هیډ خیبر پښتونخوا دې سره کار کوم. کم ملګري چې د دې تنظیم حصه جوړیږي بالکل را سره رابطه کولی شي. کم سوشل اکټیویسټ وي او هغوی د یو تنظیم د سوري لاندې ځان راوستل غواړي نو دې نه ورته ښه پلیټفارم بل نه میلاویږي، هغه هم دې تنظیم ته راتلی شي. نو ما دغه خبره کول غوښتل چې هر یو څیز په آرمي پسې تړل نه دي پکار او د دې کس د دې تنظیم سره هېڅ څه کار نو. الله پاک ته د لطیف افریدي صاحب له جنتونه ورکړي او د هغه خاندان له دې صبر ورکړي او دا خلاف به ډېر وخت بعد چې کوم دی نو پل کېږي. یقینا پښتونخوا د یو تکړه قانون پوهه نډر بېباک انسان نه محرومه شوه.